بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو، نن ویډیو کې موږ په دوه نقطو باندې خبره کوو. یو دا چې آیا افغان ولس په حقیقت کې د پاکستان خلاف دي او افغانستان ته په تلو خوشاله دي که نه. دویم دا چې د روس سره چې کومه معاهده شوې ده د افغان طالبان، هغې ته افغان ولس په کوم نظر ګوري. لومړی نقطې ته که موږ راشو، نو کله چې د افغان طالبانو د ځینو پالیسو د وجې پاکستان مجبوره شو او دا اعلان وکړو چې څومره افغان کډوال دي په پاکستان کې، هغې دې خپل هیواد ته ستانه شي، نو دا د افغان کډوالو دپاره ډېره لویه د پریشانۍ خبره وه. او د هغې وجه دا وه چې افغان ولس کوم چې په پاکستان کې میشته و، دلته د هغې روزګارونه وو، دلته د هغې ښه ژوند و، هغې سوکاله وخت تېرو، خوشحاله وخت یې تېرو. هغې په ډېر لوی امتحان کې پرېوت او پریشانۍ کې پرېوتل چې اوس به موږ یو داسې هیواد ته ستنېږو چېرته چې یاره چېرته چې د ټوپک په زور باندې هلته کار اخیستلی کېږي، چېرته چې روزګار نشته. څنګه به یو نوي ځای ته موږ ځو، هلته به موږ څنګه ژوند کوو؟ واقعي د پریشانۍ خبره. خو چونکې د افغان طالبانو پالیسۍ داسې دي د ګاونډي هیوادونو سره چې ګاونډي هیوادونه مجبوره دي او هغوی دا قسمه فیصلې کوي. دې دوران کې د پراپیګنډې دپاره او هسې په سترګو د لاسې ښودو دپاره ځینې پرو افغان سوشل میډیا اکاونټس چې کوم وو، هغوی څه فیک تصویران، ویډیوز او دا څیزونه په دې غرض شیر کول چې کم افغان کډوال افغانستان ته راله نو دا ډېر خوشحاله دي او دوی خپل وطن ته په خوشحالۍ راله او خپل وطن کې دوی ته هر قسمه سهولت ورکړی شوی دی. خو زه تاسو ته د پرون ورځې خبر ویم چې د سفارتخانې چې کوم زموږ سرچینې دي په افغانستان کې، چې زموږ کومې سرچینې دي او افغان عوام کې زما چې کوم تعلق دی، کومو خلکو ما سره رابطې دي، هغوی دا وایي چې موږ دا وخت په هر حال کې د پاکستان ویزا اخیستلو ته تیار یو، که دا په هر څه قیمتي. چې کله ما معلومات وکړو نو افغان ولس په 3000 امریکني ډالرو باندې د پاکستان ویزې اخیستو ته تیار ناست دي. وایي په 3000 ډالر دي وشي خو موږ ته د پاکستان ویزه میلاو شي. چې د پاکستان اهمیت نشته نو افغان ولس ولې د پاکستان په ویزه دومره غټې پیسې ورکوي؟ الله دې هلته خوشحاله ساتي، خلک خپل وطن آباد کړي. خو حقیقت دا دی چې د افغانستان د ولس دپاره واحد پاکستان دی چې دلته دوی ته د ژوند اسانۍ په اسانه میلاویږي. نور که انډیا دا نور هیوادونو څخه افغان طالبان هر څومره تجارتي لارې کولاو کي، اګریمنټونه وکړي، د افغانستان ولس لپاره فایده نه ورکوي. ګینې نن به افغان ولس په 3000 امریکني ډالرو باندې د پاکستان ویزې دپاره منډې نه وهلې، سوال به یې نه کوو، تعلق به یې نه کته. خو اهمیت شته، نو که په سوشل میډیا هر څومره پراپیګنډه وشي، رښتیا رښتیا. دویمه خبره دا چې افغان طالبان ډېر فخر سره دا خبره کوي چې موږ د روس سره معاهده وکړه. ملا یعقوب اعلان کړی دی چې روس سره زموږ معاهده وشوه، دفاعي معاهده، تکنیکي معاهده، او د دې په افغانستان د دفاع لپاره ډېر غټ اثر وي. نو ملا یعقوب دې خبر وي چې ته د هغه ملا عمر زوی، کوم ملا عمر چې د روس خلاف جنګېدلی، چا چې خپل ژوند د روس خلاف جنگ ته وقف کړی و، هغه شخصیت چا چې د افغان ولس د وینې تپوس د روس نه کوو. نو موږ دا نه وایو چې معاهده نه ده پکار، کېږي د هر هیواد دی کوشش کوي د خپل امن دپاره خپل کوشش هغوی جاري ساتي. خو په کوم اواز چې افغان طالبان راغلي دي په افغانستان کې، هغوی حکومت سنبال کړی دی، کومه چې د هغوی پالیسي ده، کوم چې د هغوی سوچ دی، کوم چې د هغوی د مشرانو تاریخ دی، نو هغوی ته هم
کاته ضروري دي. بل د دې بابا خبرې تاسو واورئ، دا څه وایي د روس او د افغان طالبانو د معاهدې حوالې سره. دا افغانستان یو شعري دی، دا لږ واورئ. نو دا خو معلومداره خبره، زه د نور محمد ترې کې په وخت سردار داود په وخت کې پاسکري وم د شوروي په باډر کې، د هغه خوا څخه باره شوروي راواوښتې، افغانستان یې ونیوی، موږ یې هرات ته ورکړو، د هرات څخه باره ولاړو ایران ته واوښتو، هلته مو 2 نیمې میاشتې تېرې کړې، ځینې راواوښتو، دی د یوه مخه راوبایل. نو اوس تعلقات نو موږ څنګه ورسره، هغه تعلقات نه دي ښه، هم نه دي ښه ورسره، خراب یې کړي، نو خو داسې خراب کړي چې روغه خونه یې نه ده پرېښې ووتی. نو اوس نو موږ په باور نه شو کولی، دښمن باور نه دی، نو خو دوه وارې بیا دا بابا تاسو واورېده، هغه دا وایي چې په هېڅ حال کې موږ په دې نه خوشحاله چې د افغان طالبانو او د روس معاهده شوې ده. نو دا یو د دې بابا خبره نه ده، دا د هر افغاني د اواز دی، خو ولې اوپنلی او په ښکاره نه راځي او دا خبرې ولې نه کوي؟ هلته د افغان طالبانو یاره دومره ده، په ټوپک یاره دومره ده چې هغوی دا خبره نشي کولی. بیا هم معاهده د افغانستان کړې، افغان طالبانو د خپل خیر دپاره یې کړي، خو دغه معاهده داسې پیش کول چې پاکستان خپل دشمن ګڼل او دا موږ دې له وکړه چې پاکستان دې اوس په موږ حمله وکړي. نو دغه یو ډېر غلط تاثر ځکه دی چې الریډي افغان ولس یو طرف ته دي او افغان طالبان بل طرف ته دي. افغان ولس غواړي چې د پاکستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او افغان طالبان د پاکستان سره د تعلقاتو خلاف دي. نو که افغان طالبان غواړي چې موږ د خپل افغان ولس دپاره حکومت وکړو، نو هغوی دې په هغه لار لاړ شي په کومه لار چې افغان ولس تګ غواړي، او تر څو چې د پاکستان سره دوی اړیکې نه وي سمې کړي، نو په افغانستان کې ښه حالات جوړېده، ښه ژوند جوړېده. زما په خیال دا ممکنه نه دی، او دا خبره زه وایي نه کوم، تاریخ د دې ټولو خبرو ګواه دی. نو پکار ده چې افغان ولس او افغان طالبان خپل سوچ یو کړي، او سوچ باندې یو کېږي چې افغان طالبان د خپل ولس سوچ وکړي. تر څو دغه سوچ نه شوی، نو افغانستان الله مکه یو ځل بیا میدان جنگ جوړېدونکی دی. چېرته چې حاد اوسئ، د الله په امان.